د هر قسم اسلامی کیسټو د ملاویدو پتا یاد ساتئ. ایوب اسلامی کیسټ مرکز د قصه خوانی بازار شاته پیښور ښار. خزا ډیره ظالمه او بد کردار وه. نو هغه به یو زیارت لتله. اول ته به دا دعا کوله چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند کړه، په ټپو ړوند کړه. ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني. ښځې وی چې زما دا میړه ړوند کړه. زیارت ته وی بابا زما دا میړه ړوند کړه. نو چې زه څه کوم چې دی نه ویني. خاوند به ته تپوس کوله چې ښځې ته چېرته ځې؟ چې دغه زیارت لزما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي. یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه، بیا د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی. چې دا ښځه ورغلې ده وی زیارته بابا، هغه ورته په لاندې خاوند پروتو که نه. ویل نن خو دې اواز هم راکو. ویل زما دا خاوند په ټپو ړوند کا، په دواړو سترګو. ورته وی چې کور کې دې زیړه غوا شته؟ وی چاو شته. وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو به ړوند شي. دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوند هم راغلی دی. ښځې څنګه چل دی؟ ویل سړیه دا چاړه والا دا غوا زره لاله کړه. ویل ولې؟ وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې مو کړې. اوس ښځې ته دا څه پته ده چې زیارت سره هم دی پروت و. تاسو پوه شوئ؟ غوږ کې دی غوږ. دا هغې ته څه پته ده؟ زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه. غوږ کې دی. حلاله که غوا حلاله کړه. چې حلاله یې کړه نو یو لومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه، وی ښځې زما دې سترګو ته خو څه تیاره تیاره کېږي. چپ غوږ کې. په 2مه ورځ چې غوښه وخوړه، وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه. وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو، امید دی چې خدای به مونږه ښه کړي. چې په 3مه ورځ پې غوښه وخوړه، سړي په سترګو لاس کېښو. وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري. وی چې ښه بس ړوند شو. خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل کو؟ وی چې بس ړوند شو. به د نور کاره خو ووتمه، خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم. په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته. دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ ړوند دی. چې کش کش دې سړي اورېدلي دي، کوتکې ورته راپرېښی دی چې په دا ځای سړی والی دی په ټکي مړ دی. ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بیړه دې غرکشه، دا خو د کولنګي چرګ مړ کړو. چرګانې ډېرو په کور کې. چې څه ساعت تېر شوی دی، 2یم سړی راغلی دی. بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه، دا خو د هغه انګریزی چرګ مړ کړو. مړه ها چې په دې کې 4 برابر کړ. چې 4 برابر کړو، خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړې ما تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما میړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یې چې هغه کوې. زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري، خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک. سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه.
چې هغه وړه سین کې غرزولې چې راغله چې 100 روپۍ را کمړې مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړې دادې پروت دی بلې ورته دروازې ته کړو چې هغه اوچت کړه وړه دې چې بیا راغله هغه خو بیا راغی ظالم بلې ور سلور وړه چې پیلېګلې دي اخیری چې لګلې دی ولکه چې دازل در نرا نشي ګوره سمې غرزاوه سین ته چې د سین په غاړه د امړې غرزولې ده چې ګوري یو سړی ناشته د سین په غاړه جامې وینځي وای ول تبیا لا راوته جامې وینځي هغه مر کړي چې دا سه په غاړه روان دي او ماهیګیر روان دي میان نشي وای الله اوس میانم نسی ایم مر کړي بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتی والی پاغي ور ټوپ کړي ویلا سر دې مروچت کو ایم مر کړي دي بیا راغه سړی ته وي چرور اوس میں سم صفایاو کا جامی وینځل امړه را بغاړه تراوته بیا مې ور غرزول مړ مې کو بیا مایګیر په شکل کې راوته بیا مې مړ کو بیا د غوتمار په شکل کې بیا سر نه کولو دی خوراتلو بیا مې مړ کړو سړی ولا 100 روپیا ورک ما ته وګورئ کلهګ مقل لري او سوچ لري نو دینه به انداز لګوي چې په مون هغه د خزي کار شوی دی او داغه سړی کار شوی دی خدای میړه می پټه پوډون کی او میړه ستې ور سره فراډ کو او جوړ سترګې وړاندې کړې ار سېلی د ول د سوینم نه تاسو باندې هغه چل دا تصور ممکن راغلی کورته او زیارت ته او ختم دی او 2 سپاری دي او دا سپاری در پسې چې څوک وي دومره کمقل دي چې په 1 روپۍ تامړي پسې 2 سپاری وي 1 روپۍ ورکه یا 2 روپۍ طالبان راولي ورکول سلسل شي او ورکه 2 روپۍ دا الټا خدای سره نور ټګي کوي پرې خود پرېخي درته لکونه دي د لکونو جایګیر او جیداد او نقد درته پرېخوي او مولا په 2 روپۍ ټرکیاله یعنی خدای له دوکا ورکه چې خدای دا 2 روپۍ دي د پلار می پیو بخا خدای وی خدا تاسو هغه دا پری دورونه یې یا پری دیو منګي کې غنم اچولي د غنمو زکات او لاندې ته 15 روپۍ خوي اپری دې زمې ما سينه چې اپری دې په خپشي ز خپل درېواله اپری دې ما خدا سينه چې اپری دو باندې جوړه جانډا والا ده هر چا کې خاو خراب شته نه مثال نه کوټیان ټول خراب دي نو کا اپری دې لک خراب دي وکه دی لاندې اوس 15 روپۍ غوي او پاسه په غنم چوری دی مولا لراغه چې مولا لراغه چې ملا صاحب چې زکات ته اخلاص مال دا قبول وکړه مغنمو مولا ول چډه راخدا قبول کړی او چې دا سه پیزار پورې لاړو بیا را پښې چې ملا صاحب چې ته ملا یې تیار ټیکاله خوري و دا 1 روپۍ واخلا دا غنم بیا مال راکه چې خپلو کې واچم چې برکات پکې شي مولا له کې خیال کو چې بلا ته چې است غنم څکه دا نغد روپۍ والا غنم ته یوړ چې کور ته لاړو خزه ورتل دا خو دې بیا راوړ چې واخلا خزه خلای په قران چې خلای مې وټاګو ملا مې وټاګو خلای لامم دوکا ورکړه او ملا لامم دوکا ورکړه وی چې څنګه وی چې 15 روپۍ را باندې د پیسو زکات و دا غنم را باندې د غنمو زکات و خلای ویلی دي چې قبض پکې شرط ده نو غنم ولاندې 15 روپۍ چې غنم ملا قبض کړو 15 روپۍ پکې قبض شو نو چې قبض راغی غاړه مې خلاص شو اوس چې ما په خپل چالو کې ملا نه پر روپۍ واخستنو دې کې د خلای څه کار ده تاسو پوه شئ تاسو هغه یې چې پریخي درته جایګیرونه جیدادونه پیسې او بیا 2 روپۍ باندې 2 سپارې طالب لور کې پدې خدای له دوکا ورکې چې ګینه پیسې مې ورکې دا سړی قسم په خدای دې کې پدې خدای وبر دا پیغمبري منبر دی او زما د خلینو په کې هغه غندوزي چې څوک حکم څه په کنزلو ستړی شوم په بدو ویلو ستړی شوم حکم څه پاریپور جیل کې هم په 73 کې نو دې اختر راغې وړو کې اختر دې قیدیانو پسې کورنا
چا پسې وریجې رااله، چا پسې تراله، چا پسې تراله. مونږ کې یو مرګره هغه پسې چرګان رااله، الګ غوړو چې چرګان رااله. نو سحر زه د هغې بارک ته ورغلم، چې ورغلم نو یو چرګ اوس بانګ ته ځان جوړی، بانګ ته خو چې داسې آواز غوندې آواز دې وځي او وروستو نه یې باد وځي. نو ما هغه ملګرو ته وویل چې هلکه دا چرګ خو ناجوړه دی، حلالې کوي. هغې اوس خاندي، چې خاندي نو ما ته مال ولې غلطه خبره مې وکړه چې ناجوړه دی حلالې کوي. ویل ناجوړه نه دی، مونږ سره یو سړی و چا ډېر ټوکي و، د دې 400 و، ډېر ټوکي و. ا دې چرګ چېرته د شپې بانګونه وي نو هغه یې خوب ته نه پرېښود. نو هغه تیلو بوتل راغستی دی او دې چرګ له یې وروستو دا د لوی او دسماتي ځای غوړ کړی دی. نو چرګ به چې زور اذان له کولو نو وروستو به ترې باد وته. اوس به ځان ته خیال کوئ چې هغه د چرګونو نه دي که نه. ما ته وی چې دته بیګا فلانی خان دا چل کړی دی. مالخا په خندا مې ځان مړ کو، بس ترې راووت. سړی ما پسې بارک ته راغی. چې راغی ما ته مولانا ویلې مالې ها ویلې دا ستا مرګری نه دی دا مولا؟ نو مونږ 4 مولیانو په جیل کې او 400 را سره نور قیدیان. نو مونږ تقسیم کړو چې یو به اذان کوي، یو به اقامت کوي، یو به امامت کوي. د جمعې مونځ ما ته حواله کړو چې جمعې مونځ به ته ورکړې. ویل مونږ مازدیګر کې د چمن ته راوځو، هسې سیل کوو، پام غلطه و چې ګورو دا ملا به په بانګونو شروع شي. د سره مې چا د چرګ کار نه کړی پرېږدمی نه دې ملا سره. ما سړي توب زده کړه. ویل والله کې پرېږده، یا ورته وایه چې مونږ ناست یو نو بانګ مه وایه. اوس بانګ به څنګه نه وایي هلکه د مانځه ټایم چې راشي نو بانګ به نه وایي. ماښام ټایم دی او مازدیګر کې مونږ ټول ناست یو. په دې کې چې دا امام صاحب داسې ودرېدو چې غوږونو ته یې ګوتې کړې، دې سړي څادر لاندې پټ د تیلو بوتل راوړی او دته یې مخامخ ودرول. چې ویې درول هغه چې داسې بوتل ته وکته، اذان یې په ځای پرېښو، منډه یې کړه. چې منډه یې کړه څه چلو شو شاه صاحب؟ ویل تیلو بوتل نه ګورئ دی ښه مودا د چرګ کار ما سره هم کوي. نیمه ګنټه مونږ مونځ نه شو کولی. خیالم راغی نو خبره دا ده چې دا ډېر پوه حکومت دی. څوک چې اذان لذان جوړ کړي رستو نه ورته په تیلو دا خاص ځای غوړ کړي. خیالم راغی نو مونږ به لږ وګوښتو اواز کولو نو مونږ له هم دا خاص ځای غوړ کو. اوس که اذان لذان جوړو هم نه شو جوړولی. بله مزیداره خبره ارته خو دا چا ته ویم یو خو دې مخې ته راته خوشي دغه ناست دي په خبره نه پوهېږئ. ما دې مخې ته بوډاګان بیا مه کښېنئ ښه نه په خبره نه پوهېږئ. ټول مې چې داسې 14.5 کروڑه پاکستان دی چې 50,000 پرېږدم او دا نور ټول حلال. ایله به مې داړه یخ شي. نه مولا ژوندی پرېږدم، نه پیر ژوندی پرېږدم، نه سرمایهدار ژوندی پرېږدم او نه لیډر ژوندی پرېږدم چې دا ټول د تیغه وباس. ځئ ورک شئ خدای بې خو باسه دا ځمکه م پلیته کړې. د دې ملک داسې مثال دی، یو ګیدړ په پټي کې ګرځېده. ګیدړ نو یو کاغذ یې ولیدو چې اخبار پاڼه وه د بېنظیرې فوټو پې. ګیدړ راوچت کو چې او پرمټ راته ملاو شو. ټول ګیدړان را جمع کړه.
ویلې پرمټ راته ملاو شو چې ګیدړان هر څومره چرګان وخوري څوک به ورته غږ سپي به ورته غږ نشي کولی. ګیدړانو ویل ښه ویل دا وګورئ دا پرمټ په هغې واقع د وزیر اعظم فوټو ویل راځئ د پلاني کلي کې چرګان ډېر دي چې پاکلي ورغلي دي په چرګانو باندې دا کلي سپي ورپسې شي چې سپي ورپسې چې وي چا ګیدړ نه غوږ خوړلی دی او چا نه یې لکۍ خوړلې ده او چا نه یې خپې خوړلې دي او ګیدړانو منډې کړې چې منډې کړې راله دې مشر ګیدړ ته چې ستا کور روان شه تا خو ویل چې ما ته پرمټ میلاو دی که نه سپي به غږ نه کوي. ویل خدای دې بنیاد وباسي د دې کلي سپي بې وقوف دي پرمټ نه پېژني. پرمټ خو ما سره خو پرمټ یې پېژندو نه. دا به تاسو له ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس یو سړی و په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا به اوبه رانه وړي ما باډو وینځلی نه وی. کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مورې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مور والا ډاکټر راوسته چې د هلک باندې څه چل دی. ډاکټر والا علاج ملاج څه وکړو دا خبره یې نه هیره کړه چې هیره یې کړه مورې والا پیسې ورکولې څو کېږي وې 100 روپۍ هغې وې دا 50 والا 50 به بیا درکړه ویل زه 100 به بیا پوره راکړي. چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچیه دا په تا څه چلو ویل ولې وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مورم سرسام شو ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو ډاکټر پسې سړی راغی چې راشه مریضان خو د یو نه دوه شو. ډاکټر چې راغی چې وی کته چې دا خو د یو علاج مې کوله مورم الټه پکې مې هغه زما 50 روپۍ را کورې عام لاړې. ډاکټر چې دوی ته وکتو عام سرسام شو ویل 100 نه 50 خې 100 نه 50 خې که زه پوهېږم چې دا 50 بمزینو دا خو به مې اغستی نو قسم په خدای دی چې یو د بل نه بدتر دی یو د بل چې یو ځي او بل راځي د کپن او د موږي والا کیسه ده. موږ دا تیر ارمان کو چا خو کالی کپنی وستو دا د زن طلاق بچی خو پکې په داسې قهر په دې ملک کې اختی په داسې عذاب اختی. ای مولا رب سبق ویلو استاد ورته لګي سار شه عقل زده کا ویل څه عقل زده کم ټول کتابونه مې وویل مولا شو ویل خزا په یو جومات ورغلی دی په جومات کې د پیر غوا په جومات کې تړلې وه د پیر غوا یې وه په جومات دی په منبر ناستی ویل دا کافر پیر دا مشرک الله دې د پیر دا مریدانو نه ساته او یا دا کوتکې چې ګرځي ډنچ کوپیان اغیرانی ولې مرګ له والے دې خپلې پټوله ماته کړ دی واپس لاړو استاد ته وایي چې دا دي کتابونه او دا دي مولاتوب زما توبه ده ویل ولې ویل حق مې وویلې او مړې کم حق مې وویل وی کور دې وران شه ما چې تا ته ویلو چې لږي سار شه چې لږه قلم زده کړې نو بیا به حق ښه ویلی شي لږي سار شه اوس کښېنه یو کال د علم سره ټریننګ ورکړی
سکال پس په مغه کلی بیا راغی او پیر دی او غوای تړلې ده دی په منبر کې ناستو ویل رونو خبره واورئ د دې پیر د دې ګیرې په ویښتو کې داسې اثر دی چې چا سره یو ویښت وي ټول عمر به نه مړ کېږي. مریدان راغه پیر ته وایي چې اوس موږ له ویښته راکړه ویښته وباسي او ګیره به هم زما غوندې رنګی وه مړه ویښته خلاص شو مریدان ډېر پاتې دي چې ډېر پاتې دي ویلله ویښته خلاص شو داسو غپې پې جوړ کړی څوک پې داسې ورچوپ کړه څوک پې داسې خو چې مریدان ته پاسېده پیر یې چینګه خوله نیولې وه مړو ملا هم دوه خپلې او دوه پردی کې استاد له ورغی وی داسې چلو شو ویل ما چې درته ویل چې عقل زده که تم بچ شوې د پیرم بیړه تباه شوه او ځان دې محفوظ شو نو ما ملا صاحب لږ عقل زده که لږ سوچ وکړه فتوې چې ورکې سله غوندې ځان کې اهلیت هم پیدا کړه خپل شان تم ګوره وخت هم ګوره چې دا دې سړي خو مونږ ټول عمر 40 کاله دې خلکو دوکه کړي نه یو دا مولیان وایي په ایمان کړي دي که نه مولانا شبیر احمد عثماني زړه پړک نه و چاودی د دې مسلم لیکو د لاسه چاودی او که نه و ډېر و چاودی ویل شرعي نظام بی خو چې ملک راغی اقتدار سنبال شو ویل کېنه په ارام ملا صاحب چېرته کورکمانې د مون ستا اوس دې خبرو سره څه کار دی زمونږ په علاقه کې یو میر دی زه ورته تارپیټو یم میر مونږ دغه ته وایو دا د کمیټۍ چیرمین نه تارپیټو یو مولا باندې منډې ترلې ځان یې په ممبر را ممبر که وہ چامبر وہی بیٹھ یار مسیح تھی کدھر دم بم پا ککڑیاں مکڑیاں کو تیرا ان کے کام میں کہر جی تھے تو کیا نیک نیک ہونے آگتا دے نو دوی مونگ سلویخ کالا استعمال کری او انشاءاللہ د جمعیت العلماء اسلام قوت او زور با تو وہ گورے چپ دے سرمایہ دارو با ما در تا میں چنے او نگر زولے نو دا گیرہ با بیا ما پا درو غسا آگا ورزے پیخور کے پولیس افسرانو یو دو سپایان پا حوالات کے چولی مالک اولی ویجی دوی چانا 10 روپے رشوت اغستے مال خواہ ویلے مال خپکی گی خوبا نا کوئی اٹھ کے درتا ہو کو اگر افسر تا میوی ویل نجی والی با خپکی گی میں اگر 10 روپے اغستے وی حوالات تلاڑو او تا کرا چی پروند کینوانو 10 کریٹر آگلیو تب کم جہنم تزی پدے میں پوئی دا استا مور پسے خیرات کرے او کستا خزے پسے خیرات کرے سپائی 10 روپے واغستے کافر شو جیل تلاڑو ٹھیک دا جی تا مالا 10,000 او 15,000 روپے جماعت لراوڑی دا پا کما خوشحالی کی دی نو دا مغا خبر دا چھ نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا دیل چھ ورشی رشوت شی مال چھ راشی شکرانہ شی پیر لچھ ورشی نظرانہ شی پیر لچھ ورکی نظرانہ شی اگر راتا چاہوے دلتا یو پیر دے تبلیغ والا و خلاف دے پیر دے دا تبلیغی جماعت والا پیجے نہیں وہ دا دوی خلاف تے مال دا دوی دا خلاف وجہ بل اتنے شکے گئے خو تبلیغ والا دین مفت خی قرآن مفت خی حدیث مفت خی کلمے مفت خی منزونہ مفت خی او پیرانے پہ پیسوں خی تبلیغ والا دعاگان خلق تا مفت کئی او دل چلا سر کے چے قربان دے شمع دعوانا بمیں نو پہنچے اما سر رامداس کے پیر نا پریدی چی دی دا خدای قمقل زخپلا پریدے اما دا خدای قمقل یو دا بارڈر والا دیر قمقل دی دا تا سر قلا کی چی دا خدای قمقل دی
دوی چې تنخوا والی نو راشي پالګر ته کینی چې لاس مې وګوره او ډېر زر باولدار شي ډېر زر آپ 15 پاوه نور کی دي چې جمعداری پکې څنګه او ورپسې لسل ورته کې جمعدار آپ 15 پاوه نور کی چې صوبیدار بکل بیا په بس ورپسې جو صوبیدار مړه تنخال تخلاص کی صوبیدار میجر شي دا د شیخ چلی تصور ده شیخ چلی او سړیو چا سره په اتانه باندې کټوای د مستو په سر کړي وا په کرای ور سره وړه نو په لار روان دی دا شیخ چلی چې په دې اتانه به کوم څه په دې بچرګ عالم اچرګ به اگای واچي بیا به په بچو کې نوم ها خرصول را خرصول چیلای بوالم چیلای به بچی خرصول را خرصول غوا بوالم د غوا بچی پای خرصول را خرصول میخه بوالم میخه پای خرصول را خرصول لسته میخه بشي زب گجر شم بیا به خزا حکم چې خزا حکم مجرا کې بناستم غټ گجر به زوی به می شوی یا براشه وای چې بابا زبم چې ها په چا کټوایل تلړکا سړی ورته وی بیړه د غر کشه مستو کټوای دی ما تکا هغه ورته بیړه ستا غر کشه د ما ټول کور وران شو مونږه هغه د شیخ چلی تصور دی دلته یو ساينسدانو هغه زما عقل دا نه مني چې دومره غوندې کانه راوغورځيږي او اتی کی سورې وکي دا زمونږ د ساينس ماستران چې دي دوی په دې لار چیزونو داسې بکیږي دا د کالج الکان غریبان دا مړه په پاکستان کې ملا تعلیم شته ویا به مې لیوانای شو په ترجمه باټینګړ وای پاکستان نه خود تعلیم جنازه وته ده پاکستان کې ساينس کم زیاده ساينس خو په روس کې ده ساينس خو په چین کې ده ساينس خو په امریکا کې ده ساينس خو په برتانیا کې ده چې مریخ او نور اوس پوګمای سره خبرې کوي لګیا دي تا کې ساينس ده چې تر اوسه دی یو پیچکس قدر جوړ کړي د پردي ملک نه سپیر پارت چې ده امپورټ کې او دلته په ډیبره ته ټیټ کې سامان بار نه راغله تمام قابله اغا اوسپنے مسپنے اور چیسز وغیرہ دوی پہ ڈبری ٹیٹ کی ہوئی ہے پاکستان کا بنا ہوا ہے پاکستان کا بنا ہوا انجن ہے ابھی تک کسی موٹر اور لاری اور جیپ کا کوئی انجن آج تک پاکستان نے بنایا ہے اگر بنایا ہے تو ہندوستان نے بنایا ہے بحری بیڑا خپل چلی گی مونگ سره یوز آزاد دے چین مونگ نہ رستو آزاد دے روس او امریکا تیریږي هندو مونږ سره آزاد دي بحری بیړې او جنگي جهازونه جوړي لګیا دي مونږ سبا الہ مونږ سره جنگي توپه خوشتا کنه جنگي توپه خوشتا کنه دا ټینکونه به وړاندې کو کنه چې جنگ راغی که خیر کو کین کیږي چې دا شی زما عقل کې ناراضي دا زما سمجھ کې ناراضي یا زمونږ په پاکستان کې اوس زه کمیونست لسم دولسم به ویلې ټیزن پاس وای زه چې کمیونست زه چې سوشلیست نو یا کنه زه هم ته سوشلیست یا کمیونست زه هم ته خره بس دا خلاص خبره اوس ته خره نو زه خر سره خبرو کول والا مولا نه که انسان نو انسان ځان ته کمیونست یا سوشلیست په اسلام کې نه وي ٹھیک ده وکړه ده چې روس نظریه هغه د خدای پړي خې کړی کدا د دې شینم په ځای اوس پیټه کا دودل تزورن زورا غورځیدل دا زمونږ د ملک ساينس دانان دي او د پیښور اوسیدونکو لس کاله پس به
آئنده نسل تاسو ګورئ الکان به ډمان وي او جنکای به ډمی د وی سی آر او د ټي وي د برکت به زمون خزي ډمی وي او زمون زامن به ډمان دروغ وای زمون خزي به ډمی وي وګورئ د ټي وي په پردا د ډمی چې کم فیشن دا خزي وګوري سباله هغه فیشن جوړ کړی او پکې سخانه کې روان د ټي وي په پردا د ډم چې کم فیشن الکانو ګوري سبا هغه فیشن الکانو جوړ کړی او پکې سخانه او کابلې کې ګرځي آئنده نسل با ډمان وی ډمان 18 کروڑ روپے د ټي وي د سټیشن افتتاح شوه و په صدر کې صدر صاحب افتتاح تراغله مونږ پکې قران ویل مونږ پکې قران ویل مونږ قران جشن خیبر کې وایي دوی په نامه څه کی دي دا د وجه تیمیا نور جمال گدڑ شجر سب حلال دیو ملازو نور جمال نامه وا چرته گیدڑ وشته او الکان ورتل دا گیدڑ خو حرام دی ورسو کوئی چارام دی زده ملازو حلال دی لاره رال ول میاں جی گیدڑ حلال کے مردار ول مردار کون کہندے کہ گیدڑ حلال وی جی نور جمال کہندے کہ گیدڑ حلال وی پھر ٹھہرو جد نور جمال نے کیا کہ میں کتاب ویکھاں کتاب راغستے دے وی سنو میاں جتھے میاں نور جمال گدڑ شجر سب حلال عزیزانو زمری اورزه گیدڑ او میلو رو غوخته چراشی رور ولی جوړو میټینګ ده میټینګ ده اغي چرال زمری ورته وي چې خبره دادا چې ښکار بکاو دین پس خو په اتفاق ښکار بکاو خو په اتفاق وکاو گیدړو میلووی چې بادشاہ د زنګل چې مونږ سره اتفاق کوي مونږ نور د خدای څخه غواړو صاحب بل وځي چیزو غرته تلی دي یو خرواله ده یو وسای والده یو خرگوش والے چې ښکار راوړو زمری ورته وي چې زه بادشاہم د زنګل مشرم او میلو ته تقسیم کا هغه ورته الامر اوضح خبر اخلاص ده خبر صفا ده دا خرستاشو تم غټي دا خرم غټ دا ستاش او دا وسای زما عمر ده نو دا زما شو او دا گیدړم وړو کې ده او دا خرگوشم وړو کې ده نو دا د شو زمری چې یو سپېړه ورکه میلونه بوټي سترګي وېست اخو پرې ده چې د ځان په ویر اخته ده د گیدړ ته ته تقسیم وکا زر کو هغه چې خبر اخلاص ده دا خر به وسو خوري دا وسای به غرمیلا خوري او دا خرگوش په دې د مازیګر چایش زمری ورته شاباس دغه سه تقسیم خلق کوي او پیمانه وای چې دا تقسیم دې زده کړه کم ځای هغه ویجی استاد مې پکې نشته دا تقسیم مې د میلو د سترګو نه زده کړ ا میلو د خدای به وقوفو د ځاني سای پکې وېلا سترګې وته اوس کما ویلې چې یو پاوتی کبه پکې زمو خرم زما د سرم خطر وا او ما وی چې راشه د ارڅ د دک بابا چې د چا مرکز د چای صوبه د چای الته تکم کو جای چې ته چې د چوار د چواریانو مشری بزوال
بیا زما متعلق یو خبره مشهوره ده د خره متعلق مشهوره شوې ده داغه جواب ما اڅ شو زیړ والا مولا اواده د سره یو کیسټ ته هغه واوري ما په کیسټ کې دا ویلي چې مولانا فضل الرحمن چې د مفتی محمود مرحوم زوی دی د تخر ویل یا بنظیر تخر ویل دا شرافت ته نه دا تهذیب دی نه ټیک شو دا انسانیت ته نه کدا ټکه ثابت شو چې ما کړی ګیره وکلوم او پخره بسوارېږم تکبیر او کني نو د پخې ډلې بچیا نوې پراپګانډي لګي دي چې تا ما پورې داله کوي تړلا نو ما ته چاوي چې دا په خډمه څه ته وي مال په خډمه د یرمنډې ډمې د لاهور چا د وړوکوالي نه خرابوي دا هغه د پخې ډمې زوی نور څه پلاس نه درتله نو زما متعلق دي دا غلطه پراپګاندا وکړه زه دومره کمینه او رزیلم چې د داسې خلقو متعلق به زه دومره ناشایسته الفاظ وایم جګړې وکوم والله د مړی نه نیسم هر څه وکوم لیکن نازیبا الفاظ په جلسه کې ویل یا په تقریر کې ویل دا د انسانیت تقاضا نه ده پاتې شو دا خبره چې مولیان ښځو پسې لاړ مولیان ښځو پسې لاړ دا چې څوک وایي هغې ته ووایه چې د صدر ایوب په وخت کې تاسو فاطمه جناح ښځه نه وه فاطمه جناح ښځه وه که نه د هغې اول سپورټ چا کړی نه 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 یو منټ سفر قربان شو کړی ټیک شو اول سپورټ یې چا کړی دا تپوس ته وکړي دویمه ده چې فضل الرحمن ښځې سره ملاقات کړی په دې ملک کې چې ته اوسېږي تاسو په ایمان وئ په دې بنو کې بازار کې 2 لکه ښځې نه ګرځي او زه د دوای په دکان ناست یم خو چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه رانه نوځي چې ګورم ښځه دا چل دی کړي او دا چل به په لاهور کې مې یو خبره کړې وه مال والله د دې ملک علاج ووټ او جمهوریت نه دی د دې ملک علاج د ایران غوندې انقلاب دی 12.5 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه مې حلال کړي نه نو دا 12.5 کروڑه د سړي ځامن کیږي نه ته پوه شې په خبره 2 کروڑه به حلالو مولیان ښځو سره ملګري شو عزیزانو تاسو په ایمان وایئ که جماعت اسلامی والا دا خبره کړي دینه دا تپوس وکړه چې ستاسو د مشر 2 غنټې په بند کمره کې بېنظیر سره ملاقات کړی که نه ها کړی که نه وکیله 2 غنټې فضل الرحمن خو داسې ملاقات کولو چې کیمرامینان هم ورته ولاړو دو په بند کمرې کې ورسره 2 غنټې ملاقات کړی که نه دی خوا وګورئ کتار سکے خیر دے کتار سکے خیر دے نو زما ستا دا سنبای دا گڑی دا پیلم پروت تے و زما دا چیلای دا هر وقت کاری لک شرمو کئی او پا دی گریوان کے وگوری بلدا چې ما پرون تا سرم د مرګرتیا کوشش کړي تاسو ته ما ته مخامخ درشته د چا په کور کې دا بات شوه او خبره چا نه منله چا سره چې 2 ټانګې خلک نه هغه ما سره په کوټه سیستم باندې باس کوي 2 ټانګې اصغر خان غوندې سړی کینی کوټه سیستم باندې باس کوي 2 ټانګې خلک ور سره نه
خبره خو تاسو نه منله. نو عزیزانو کته معنا شل کاله مخکې ښځې سره ملګری وی خیر دی، کته ننم ښځې ته مور وی خیر دی، او که ما ورته ښځې ته خور ویلې نو زه کافر شوم. دی خو وګورئ، اگر چې زه د ښځو مزه ګوره سخت خلاف، اول به دا بې نظیره مړه کوم یا دی په کور کې کښېنو، سخت خلاف. خدا جواب ستاسو د دې پراپیګنډې کوم چې ته که یو ښځه بربنډه ګرځي او هغې ته مور وی نو خیر دی، او که انما المؤمنون اخوتون باندې ما عمل وکړو نو زه پې کافر شم. دی خو وګوره د ملا د ښځې لوی ملګری خو ملا دی، را پیدا نه چې ملا ورته په غوږ کې بانګ وي. ملا چې تا ته نه ویلي چې قبوله کړې دې دا ملا صاحب که نه ته دې ښځې ته نږدې کېدی شي؟ وایي لکه چې ملا نه ویلې ورنږدې به شي. بیا دا ملا دی چې حلالۍ یې درته ملا، په غوږ کې بانګ ورته ملا وایي، جنازه یې درته ملا کوي. 200 قسمه طلاقونه دي، د هغې علاج درته ملا ښیي چې غلط شي، خطا شوې، د خولې نه دې څه ووته. اصلي دوست خو د ملا دی د ښځې. ته خو یې ارامتوب دپاره ملګری. بے غیرت راشه پرون وګورئ، د هندوستان یو ډم راغلی دی، دلیپ کمار نامه یې ده، د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه ده. یو وایي زه په ځان سوروم، بل وایي زه سوروم، یو وایي زه سوروم، بل وایي زه سوروم. بے حیا قومه، بے غیرتو. زه خدای دې ستاسو بیړه غرقه کړي چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي، تاسو د پاره څوک حکومت. دې خلقو له جلسې کې دې خلقو دا خو د ګډې رونه دي، خو چې څوک ورته شین بوټی وښي هغې پسې بین بین نارې و. لیکن دې قوم ته دم راغلی دی، په سرکاري اعزاز یې ګرځۍ لګیا دی. نن د ضیاءالحق روټۍ دا په پنډۍ کې هغه ډم تا، او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغوښتي. نن یې روټۍ ده. بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار. نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تللي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي دي. ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې، ته به رستی او ښځه به دې مخکې، تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکي. دا زمونږ د زمانې معززین دي. نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي. ما په پېښور کې ویلي چې واورئ، که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو، زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتګونه نه وي. ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي. څوک د خپلې ښځې نه نه خبر، څوک د خپلې لور نه نه خبر، څوک د خپل زوی نه نه خبر. دا ستا د ملک معزز خلق، دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رزیلان وایي. د پاکستان لوی کمینه او لوی رزیل هغه لوی سرمایه‌دار دی. د دروغ مزه لنډ یو سړی وغوښت نا سرمن باندې به دا برې ته داسې غوړې کړې چې راو بوت اجره کې بدان بټیاران دا ناس هلکه سدي خوړلې خان ساګ مې خوړل
تاسو خوري دي خان غټه غوخه تاسو خوري دي جی دال می خوري دته به خان تاسو خوري دي روندي وګورم دوی دسه کوي کوم خیال کړی دسه دی هغه بریتو والا کوي چې چرته کشمیر فتح کړی پروسه ورمنډه کړی کینه خدای دې خوار نه کا او د ناقې په سړک تازان نه ډبنګې جوړ کړي دي یا د ناقې دغه په کلی کې ځان نه ډبنګې جوړ کړي څوک درته سوي لري چې دادا چل مکه وا پارام کینا دادا چل لکه ایو سړیو خزو تراغه خزو تل خزو کشمیر لازم خزو ورتل ممال ته خو جنگ دی زم پاتې کېږم نه ول مزو زما او دا اندوان بداسي تاسو او داسي چې ټول قیمت خزو زنو الله دې ملش چې کشمیر ته تله او د غره په خوا کې ولاړ دی او دا د توپ غړمبار دی نو چې غړم شي کله د یو کانی لاندې سر نه باسي کله بل غړپ ده په دې کې وې کته چې یو خر ولاړ دی او واخه خوري نو دی وی چې یا الله دا خر څنګه بیغمه ولاړ دی واخه خوري او زما اړوس کاش کی خدای چې زه خدا خر وې لګ بیغمه خو به وې په دې کې یو سات تیر شو په اخرم بم راو غردې چې غړم شو خر والی زولو چې وې کته وی یا الله شکر دې چې خر نه ما نو تاسو د خزو پهلوانان یې او د خزو ترزن یې د کلی کوسه کې ځان نه دې پړانګ جوړ کړي دي تاسو تور ده ناغه سړی برېت دادا چل کولو او چې ګورئ نو پولا زردې فرنیان ماکوتیان خلکو به چې برېت تو کته نو رښتیا به برېت غوړې وي اجره کې ناشته او دا غریبان ته غیر چاپیر ناشتي نو زوی په منډه منډه راغې وې چې بابا ویا تا به چې په برېت غوړولې سرمن خو پښو یوړه دی ورته وی چپ شپ یاره دی غرکشه وی والله کټو کې کوم مور مې راته ویل چاله سرمن پیشو تختول نو کران ورته وی چې خان بریته بده په سرمنه غړول موږ ته بده وی چې پولاونه مې خور دی خو ګورئ د بیروپیت راز علی الدوام نه پاتې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاويږي دار سوالات کیږي چې د ملک قانون قران او حديث چې د ملک قانون قران نو سلوه کاله د پاکستان حکومتونو چې اسلام کوم په شرمونو او شرمولو الله دې امان را کی دومره په 200 کالو حکومت کې پیرنګیان نو شرم لکه دې د پیرنګي پر کتیانو جو شرم آریو سره اوس موجوده حکومت وګوره اسلام 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 دلم لګیا دي اسلام پته چې اسلام دې شهیدی پته نه لګي آیو بادشاہ کور کې د دوبي خزراله جړلې چې جړلې بادشاہ خزه ورته ویل چې ولی جاره ویلاندې مړ دې د بادشاہ خزم په جړا بادشاہ کور تراله خزه ولی جاره ویلاندې مړ دې بادشاہ په جړا اوس پختل نه کې ویلاندې څه بادشاہ بار راغی دربار ته چې بادشاہ په جړاو لکه زمونږ صوبه سرحد کې گورنر صاحب جاری نو دا وزیران خو ور سره مخم وي او یاله د پارلیمنت دغه وردا څه شه ده میټینګ ده د پارلیمنت تاسو د خپل پارلیمنت کتلې ده پارلیمنت دی پارلیمنت بادشاہ دربار تراله په جړا ده وزیران جرنیلان ته څه وړي ده وی چې لنډه مړ دي او وی په جړا کابینه را څه وړي ده لنډه مړ دي او وی په جړا یو په کې تاسو کو چې دا لنډه دي څو خبر نه یو بادشاہ جړل چې لنډه مړ دي نو مونږ په جړا بادشاہ نے تاسو سب لنډه سو کو
وی چې نیم خبر خو خزه می جړل چې لنډه مرده زم په جړل بادشاہ کور ته راغی خزه ته چې خزه دا لنډه سو کو ټوله بادشاہي په جړل وی خبر نیم د دوبي خزه جړل چې لنډه مرده نو زم په جړل چې د دوبي خزه راوخته بیختی وزره لنډه سوک ده ټول سلطنت جاری وی لنډه زما د میړې او خرو آمن ده سبا چل پتہ نہ لگے اسلام 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 ټول لګیا دي کې دا در روان دي کې دا در بشي کې دا در اسلام دې خبرې ټول دروغ ایمان پیدا کوي کله سملې منبر در تراغه او درته وي چې اسلام دې اورا بشي نو که ایمان ځان کې لړۍ د دغه غریوان نه ونی سي او په دغه خلای او سوسو کوي چې دا خلا ولا د وینو ډک کول ویر در ترا او درته وزیر لا خطا شو ټول ټوکرای کی او زمونږ وزیران امریکای ته تری دلته د استقبال تیاری کی تب وګوره دا به ضمیر قوم دا به لکای چي دي دا به زرګونو خلک روان چاله امریکای نراله امریکا څخه کعبه ده امریکای غوندې رزیل ملک په مقدس مکه باندې دی دا خو مونږه داسې شی فرض کړی دی د خدای دین ټوکې لوب مسخره د خپل طبیعت دین ایو پیرو یو کلی ته تلو اکلی کې سګوري چې ته پرم په 2 پیسې سیر دي او زعفران او سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر اوهو یلکه دا خو شهر ناپرسان دی سوچا غوړیم په 2 پیسې سیر ټیپرم په 2 پیسې سیر گازرم په 2 پیروي مرید ته چې بچي تخته دا شهر ناپرسان دی او الله که په گیر شو تپوس کولو والا بسوک نه ا مرید ډېر مانداو هغه چې حضرت لګ به ایثار شي ډېر مانده مو دا سوچا غوړی ډېر ارزان دي چې لغوندي او خرمه چې خشم هغه سوچا غوړه خو به خوري خو 60 بدی ګسیم خوري وې چې نه صاحب لګي سار شه ډېر خدای چې سار شوه ده نو شیخ صاحب شورو په کړه دا او چې میاش 2 تیرې دې شیخ ندا سے کټه جوړ شه چې بیا به پملا کټ راته بادشاہ اوس حکم کړی په یو سړی باندې چې دا پانسی کوي هغه سړی مانداو په غاړه کې هغه کړای نه ټینګې دا بادشاہ ته راپورټ شو چې دا سړی خو مانده دی او په دې مړی کې کړای نه ټینګي بوټه تی بیا وځي بادشاہ وی چې بھائی دا څه ضروری ده چې هم دې پانسی کوي چې د مړی کې کړای ناراضي غټه مړی ولا وګورای خو یو سړی مړ کوي اور څوک چې ګرځي اوس سپایان ګرځي غټ سړی لټي چې وې کته د پیر سے مرید باندې او وې والله د مړی ولا فټتا راوی نیو شیخ ولا لکه ورور کړای د بل چا په مړی کې نه فټ کیږي وینو ما سکړی دی بیړم غر کاشا وې سدي کړی نه دی الته کړای په بل چا کې ناراضي کړی دی اس نه دی او کړای پتا فټ کی پیر لراغه چې غرق شو ما اوس ما سکړی دی چې وای کړای په بل چا نه فټ وې ما چې درته وی چې 2 پیسې سیر سوچا وړي خو خوري او 60 بدی ګوسی هم خوري وې پیرا خدای ته ګور اوس چل کاوه نو پیران خډې رو خيار می کړ ډېر خيار زری شهر تم ډېر خپایم چې ما ځان مولا کړي ډېر خپ چغي دی او سوري دی او بده ورزي دی او صاحب جګړې دی او جیلخانی دی او په لوی غم اخته کزان می پیر کړي و داسې مذهب کوله نو اخوان به اوس خو صاحب په قهر اخته د ټریفیک د سپای غوندې که خزر روانه چې ما کجینه را روانه ما کالکان را روانه ما درې لارې بلاک کای درې والا درته کنځلې
دوست تو خایا چې دوست بدی سو پیر لغو کا خزه ورغله په سر وللا اسرا کاږي الله دې نورم خکا زه کجینه ورننه واتم پسینه مینا ورته الله دې نورم خکا هاجی آسان شه ده مال ده پیسې دي خوراکونه دي سبا ها کو ده مولا توپ ګران کار نو پیران ډیرو خياري هغه ورته اوس می خلاصوا و بداس چلله چې سبا لا د 500 دا کړای دا پیری ورته وی چې تا نه مخ کې به زور منډه کم او بیا ته په معنا مخ کې ور منډه کوا زب ته تب سره اون خلو بادشاہ به یو تپوسو کې زب یو خبرو کم استادان بخلاش چې سار شو بادشاہ راغی چې سړی پانسی کی دی پیر په دې کړای ور منډه کړي مرید په ور منډه کړي دواړه په فرزون دی یو زپ ورزم بل زپ بادشاہ وی دا چل څه دی پیر ورته صاحب په باطن کې مې ولید چې په دې کړای کې جنت دی چې د چا غاړه تپری وته نیک به جنت تزي زدي مرید ته ویم چې زه جنت تزم او دی وی چې نسزم دا جګړه د زما او د بادشاہ ورته وی چې تاسو دواړه په آرام کې نه جنت ته زولې نظم زولې نظم کړای بادشاہ په خپل غاړه کې چولې ده او د خپل خلیل اډر ورکوي راکاږي او جګړه شوه دی سټي حالتا پیروي مرید ته چې تخته بیره دی غر کا شزان د اخلاص شو او ما ته وګورئ په دې زمانہ کې بدا بدبخت قوم د 500 کړای ځان ته پخپلا اچي پخپلا شهرنا پرسان دے اس پتہ پکې نه لګي اسلام 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 پنځه کال وشو اسلام په ټي کې دمانم لګیا دي اسلام دې په یو بل خبره ووري تاسو دا شپانرونه یو شپون مړ کېدا زامن ورته بسم الله الرحمن الرحیم هغه ډر ازامن ورته اشهد ان لا اله الا الله هغه ډر تاسو ډر والے ایا سړی مړو په قبر کې ته ملائکو ته پوښتنه من ربک هغه ویل ها و من ربک و سراب رب کې یو وړای روټای بنې چرته وګه ما تاسو هغه یو سړی راغی مولا صاحب وګه ما هغه ویل معاف کا چې وګه ما معاف کا وګه ما ټوکرای ډکه پرتی دی او دوه وظیفه راکا کنه غریب منډه وې ورستم ګوري او د چني ته وی چې الله اختراواله یو شپون مړ کې